پیړه سره چې څوک د شرم نه راځي بیا سبا خلک پیغور ورکوي اجړاګانو له بل اجړاګانو لزي نو بس سو اجړا بر الله مخلوق نه مور پلار مور خو دې الله وبخي سره د تور خاورو وفات شوی ده او وفات شوی څومره ټایم شو نه تقریبا 3-4 کال روان دي چې وفات شوی ستا دعاګانو سره بس مور به دعا کوله کنه بشک زه مور خبر لږه کله کله زم یار سه ماخامي ټیم کې زم یا سحر ټیم کې زم ول چل تم خلق نه پریږدي مور خبر تم خلق نه پریږدي وجه دا چې قبر تو درګ ویل جوړه راغله د دې غم زوم نه کوړه بالکل نه کور دې پرې خېده مور لاړه کورم پرې خېده شو واحد مور چې سپورټ کولې واحد یو مور چې زموږ سره ولاړې نور څوک نو درګه خويندې ولاړې بس زما د 10 کاله برابر شو د خیره سره 10 کالو کې مطلب سکون یاره سکون خو درته پوره نه ملو شي چې بل ته پسپک نظر کتل نه دی پکار په دې معاشره کې ولې نن سبا د وخت چې ټایم په ټایم د انسان نوځي یو غریب سره چې کومه تو کې مرستو تاونو کې زړه ته سکون راځي کنه ډېر زیات راځي ډېر راځي هغه ورځ څه شي چې لګه په انسان باندې لاختر راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دي ګرانو کتونکو ستاسو سرور ستاسو ملګری کاشف علي کتونکو دا محال راغلم ګلغوټه ته سمودو مخکې ورله ما هم خبرونه کړې دي پروګرامونه مې ورته کړې دي او आवाज مې ورته چت کړو کتونکو دا خلک دي چې نه پروډ باندې سیف نه پکور کې سیف نه د مور پلار مینه کتلې نه د خپل خاندان مینه کتلې او نه د ماما کاکا مینه کتلې کتونکو بیا زه خوشاله هم پدې شوم چې دا خلک چې زړه نرم خلک سموده محکمه ته کال راو د ګلغوټه کال راغله ماته کاشفه چرته دی مرته قربان خدمت وای تاسو ویره ز هسپتال ته درځم یو ماشوم دی غل علاج کول غواړي ما موست ویلکم راش ا ماشوم تقریبا داسیو د 17-18 سالو چې ماشوم راوستو ماشوم سره یو مورکه و امورکه دي چې چرته جړه فریاد کړي ماته کاشفه چې څومره پیسې راځي د دې ماشوم زه جمع کوم د دې ماشوم علاج وکړه کتونکو پیسې جمع کې د ماشوم علاج مو شوسته خبر شوم تقریبا کېږي کال دیم کېږي چې ماشوم څنګه دی ماته دې پورې چې د ماشوم واده هم شوی دی او اوس بول الله پاک بچي هم ورګي نو د یو انسان ژوند بچ کول د ټول انسانيت ژوند بچ کول دا خلک زړه نرم خلک دي کتونکو او زه به د ریکوست پښتنو ته وکم چې نن ما مایک روچت کړی دی کنه اوس وخت ډېر خلک وایي چې کاشف علي د شیمیل ګلغوټه فیوریټ دی بالکل زه سپورټ کوم سپورټ بده کوم سپورټ به د هر انسان کوم دا هغه انسان چې هغه کافر ولې نه خو چې انسانيت د لپاره سوچ کوي زه به هغه تر اعظم او مایک پر روچتم ما ورته خپل وي چې رخبرونه راته راک الان کې دې سر ټایم ویم نه کله چرته بيزي کله چرته بيزي خو چار کور بعد چې کاشف ټیم د دومره عزت کو دومره قدر کو او مونږ له دومره ټایم راکو یو جهان من کو د ګلغوټه په ژوند به خبرو کو په ژوندۍ به خبرو کو او د سره یو څو خبرو کو چرته مزي مونږ سره اوسئ د 400 د ولس لپاره لوی خوشخبری اوس اسلام آباد ته د تلو ضرورت نشته خیبر پختونخوا کې ستاسو په خپل ضلع 400 کې اوس په اول ځل د کوالیفاید ډاکټرز په نگرانۍ کې د 400 الرجی سنټر افتتاح شوی دا الرجی سپیشلیست گاینیکولوژیست ویکسینیشن سنټر ټیسټ ډوز آل سکن الرجیز هیر فال چیسٹ الرجی او د سیزنل الرجی مکمل او تسلی بخش علاج کولی شي 400 الرجی سنټر
पता मेन नौशहरा रोड, मलिकाबाद, गरीबाबाद रोड 410। मोबाइल नंबर 0331 333 533 1। मीना مننه خوشاله اوسه راته څنګه ښه. السلام علیکم کاشف ستا ډېره مننه چې ته بیا راغلې د خیر سره زما نه انټرویو کولو لپاره. ماشوم څنګه دی چې کوم دی راوستی و؟ اخو ماشاءالله اوس ښه دی. مورکۍ هغه مخکې ورځو کې راغلی وه، ما دې تپوس وکړو مې زوی دې څنګه دی؟ وایي هغه خو اوس شکر دی ښه دی، واده مې وله کړی وي د خیر، اوس به ماشوم هم د خیر را روان. مې ځه الله دې وکړي که نه الله دې په خیر. مې اوس خو سم دی یا اوس د خیره شکر دی سم دی. زما خیال سوچ د شته انسانیت دپاره جذبه شته مړه هر انسان ته پکار چې د انسانیت دپاره سوچ وکړي. او داسې دا ما خودش ته پیژندلم نه مې سره رشته داره وه نه مې څه ده، خو دلته راغله په ژړا شو، ډېر زیات یې وژړل. نو بس ما ته خپله مور مخې ته ودرېدله، مې راشه مې ترور دا ثواب به زه وګټم، مې علاج د زده کوم. الله دې تا سره هم ښه وکړي، الله دې دله ډېر عمر ژوند چې داسې د غریبانو خلکو سخت وخت کې ته په کار راځې او دومره هیلپ ما سره وکړو، به دې بوتلو را سره داخل دې کو. تقریبا زما غنټو شو زه دلته راغلی یم، زه دلته ناست یم، کله بیا راځي کله بابا راځي کله څوک راځي، ورغوټی ورشي خپل بس مطابق هم ورسره وکړي. بس دا خو دا الله چې انسان له ورکوي نو هغې کې د صدقه ویستل خیرات ډېر نرم وي داسې راته. بس څه کوې مونږ خلک د زړه نه ډېر نرم یو، لږ نه ډېر نرم یو، خو بس خلکو دپاره پته چې مونږ څنګه بلاګانې ښکارو نه پوهېږو چې څه وجه ده داسې. سوچ یې څه دی نیکسټ ټایم؟ مړه سوچ مې دا ده چې بس الله تعالی هر څه ډېر تېر راکړل نو غریبانو سره به یې خامخا کوو. مطلب غریب دپاره زړه کې درد ساتي؟ بېشک ساتو، ولې نه ساتو. مونږ باندې خپل دا ډغرې تېرې شوي دي نو زړه کې ځکه هم تره شته دی. یو غریب سره چې کومت وکړي مرسته او تعاون وکړي زړه ته سکون راځي که نه؟ ډېر زیات راځي، ډېر راځي. هغه ورځ داسې شي چې لکه په انسان باندې د اختر ورځ وي او وجود ښکلی صفا فرش وي انسان پاک ورځ باندې. دعاګانې درته هم کوي؟ ډېرې. هغه مور خو ما ته وایي چې زویه پر مانځه کې پیله دوا تا ته کوم چې ځکه د نشي ژوند بچ کول هغه چې راغو په کم حالت و، مطلب هغه حالت داسې و چې بالکل مرګ حالات یو، او بیا هغه مور دغه خبر وکړه چې ما سره روپۍ نشته، تا ورته ووایي چې هر څه زه منم. بالکل بېشک ما ولا هر څه وکړل، الله وکړل او ما وکړل. ګرانو کتونکو د یو انسان ژوند بچ کول د ټول انسانیت ژوند بچ کول دي. دا خو زما لایف کې بلکې زما سترګو لیدونکو چې یو مورکۍ راغی او دوی ورله خرڅو منله او د هغې بچي ژوند بچ شو، اوس هغه واده هم وکړو دغه ژوند چینج شو. دا خبرې به زه نه کوم، زه به اوس په انسانیت باندې خبرې کوم. که شي میل ولې نه وي خو چې زړه کې درد ساتي که نه څه پته لګي. دا خلک الله ته مونږ نه ښه وي، موږ څه ګناهګار یو. دا خلک ښه وي ځکه یو ډمه وه چې هغې ټول عمر ډمتوب وکړو، هغې زما خیال پیشو یې دغه سپي ته اوبه ورکړې هغه الله پاک وبخله. یو عالمه وه او هغې نه پیشو ازار شو، هغه الله پاک جهنم ته بوتلی که څه پته لګي. دا خلک الله ته جوخت وي. کتونکو د ده په ژوند به زه خبره کوم، د ده په زندګۍ به زه خبره کوم. دا راته وایي ژوند څنګه روان دی؟ بس ژوند په منډه ټوله روان دی، تېرېږي نو. 9 کاله تقریبا 11 کاله څومره وشو دې فیلډ کې چې راغلی؟ بس زما د 10 کاله برابر شو د خیره سره. 10 کالو کې مطلب څه سکون؟ یاره سکون خو در زه پورې نه ملو شي، بالکل نشته سکون. نه 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 هغه سکون دی چې غریب سره مرسته کوو. دغه سکون دی خپل 15 وخته مونځ او 10 پکې کوو، په دې کې لوی سکون مونږ ته ملو شي. کنې نور خو ډېر بېچینه بې سکونه زندګي ده. پروګرام ته لاړ شي هلته به بې سکونه وي، بای څوک مې ونلي څوک را باندې فیرونه کړي، مطلب قسم په قسم خبر راځي که نه. پروګرام له زه په خوشحالۍ خو چې واپسۍ کې راځم نو وینم په شیشو کې پرتې وي. ولې نن سبا داسې وخت دی ناترسه زمانه ده چې په چا سر په څوک هم نه کوي، په انسان سړي خو بیخي نه کوي، په اجړه خو بیخي نه کوي. نن خو یو خبره ده ډایرکټ پر شپې بس په ګاډي کې کېنه په ګاډي د لړ ډزې کوي. تاسو سره خو ډېر واقعي مو شو، چادر نه ویښته کټ کړه، چادر باندې پیرنګ وکړو، خو بیا هم الله پاک بچ کړی. بس شکر الحمدلله الله په خپله من کې ساتلی. دا د غریب دعا ده. بس دا هېڅ پته نه لګي چې چا دعا ده. واقعي خو در سره ډېره وشوې؟ ډېرې بې انتهایي. په دې خپلو کمرو کې ناست په دې ځینې باندې ډزې وشي، په دې په کمرو راله ډزې وشي، خبره هر څه ولګي، ګولۍ دننه راشي، یو پیره پکې لګېدلې مو ما خو الله بچ کړم. او بس ژوند یې تېره وی سختو سره روان یو. څه به کوې دا ژوند به نور څنګه تېروې؟ ځکه دومره سخت دې تېره کړي 9 کاله یې تېر کړه، نه غواړې چېرته بهر لاړ شي یا مطلب چېرته خپل فاونډیشن وباسې یا د غریب یتیم بېوسه دپاره یو ښه قدم کېږدي، څوک دې سپورټ کړي. داسې ادارې هم شته چې ستاسو غوندې خلکو له لاس ورکوي.
ولې نه کوم خو داسې فلحال څوک راغلی نه دی چې داسې سپورټ مونږ له راکړي چې څوک راشي هغه درته وایي چې زه دې سپورټ کوم مطلب دا هر څه پرېږده ستا د کور خرچه د ستا خرچه یا مطلب چې تا درکوي جواب درکوي هر څه ستا ومني نو کوې په هزار قربانې کوم ولې نه کوم ښه په هزار قربانې کوم ولې نه شم کولی خو څوک چې فلحال راغلی نه څوک د تپوس نه دی راغلی دا څوک نه دی راغلی مطلب نه دا واحد یو ته چې ته راشې مایک راولې مونږ ته کښېنو انټرویو نیولې داسې څوک هم نه راځي پښتانه خو ډېر تکړه خلک دي قومت والا دي کوي مرسته او تعاون هم کوي ستاسو غوندې خلکو سره که نه کوي شته بېشکه ډېر تکړه خلک شته خو دا فیلډ داسې دی چې څوک د شرمه نه راځي بیا سبا خلک پې غور ورکوي اجړاګانو ایله بله اجړاګانو لځي نو بس څه ووایي اجړا به د الله مخلوق نه چې د دې بعضې نه مو خلکو په سترګو کې مونږ ډېر زیات سپک یو اجړا نوم چې ته اورې یا په روډ باندې روان یا بازار کې روان یا کور ته ځې او مطلب قسم په قسم خلک دي هغوی تاسو دغه لفظ وایي ته خو به ډېره زیاته خفه کېږي یاره زړه نه نرم انسان هسې خفه کېږي هغه ته چې تیزه خبره مو کې خفه کېږي بېشک خفه کېږو ولې نه ډېر زیات خفه شو په لار اکثر مونږ روان یو بازار کې روان یو یو بل ته اواز ورکوي لکه د ترور زوی دی روان دی هلکه دا روان دی دا د څه دی او دا هغه د هغه خفه هم شو خو بس بیا هم خپل ژوند تېروزه مړه مې بس په دې مونږ نه الله راضي شي دی چې دا لفظ وایي مطلب ترور زوی دی روان دی ماما زوی دی روان دی وخاندي ته سم نه وایې غلې تېره شي نه نن سبا وخت کې چا سره خولې نه شو والی بس هغه خپل سره ټیټ کو روان شو ولې مونږ کې خامش ته دی مونږ کې دا شی شته ځکه بس برداشت کوو چې الله دا راکړی نو برداشت هم راکړی کتونکو مخکې به داسې ټایم و چې خلک ویل مړی تاسو باد کې به نوځي وي هغه دنیا کې به نوځي اوس داسې ټایم دی چې چا پورو خاندي نو بای د خندا وځي ما خاندي داسې خلکو پورې دا هم د چا بچي دي منم چې بې کوره به یې بې موره به یې بې پلاره به یې بې خاندانه به یې منم چې څوک بې نه وي خو دا خلک الله نه غوښتنې والا دي ګورئ دا خلک الله نه غواړي او یو عالم نه هم خبر شوم یاره د خلکو ازار او دعا هم لګي نو کتونکو دا هم د چاروریان دي دی خپلو کې چې کم ماحول جوړ کړي دي یو بل ته د خویندو په نظر ګوري هلنګې دي دغه روډ ټکې هم نشو یوز کولی نو یاره په عذابول نه دي پکار ځکه چې موږ نه پیدا کېدی شي ها دا راته ووایه مور پلار مور خو دې الله وبخي سره د تورو خاورو وفات شوې ده او وفات شوې ده ټایم وشو نه تقریبا درېیم څلورم کال روان دی چې وفات شوی ستا دعاګانو سله بس مور به دعا کوله که نه بېشک کور ته لاړ مور نه وي هغه کټ ته وګورې د دې غمه ځم نه کور ته بلکل نه کور دې پرېښی دی مور لاړه کور هم پرېښی شو واحد مور و چې سپورټ کولی واحد یو مور چې زموږ سره ولاړې نور څوک نه ودرېږي خویندې ولاړې خویندې د بل د کور شي پردي کور او مور تورو خاورو سپارلی شوه نو بل داسې څوک نشته کتونکو سترګو کې اوښکه لري زړه نه نرم خلک چې د مور لفظ مې ورته واغېستو سترګو کې اوښکه راماته شو زه به څه دا خلک جړوم یار خو مور وي ځکه دعاګانو یو وسیله وي او د دې خلکو هم دغه یو مور ته نظر وي ځکه رور خو نه سپورټ کوي بایي ما ته پته ده پلار خو نه سپورټ کوي واحد مور مور ورته وي لاړ شه بچې الله دې مل شه مور وایي که نه رور پلار مطلب دې خو نه سپورټ کوي پلار څه غریب سپورټ کوي خو پلار غریب بس وکړي د مور ځای خو نشي نیولی خو به چې کور نه راوتې مور خو به ډېرې دعاګانې کولې هغه مور نن نشته نه هغه مور نن نشته هغه مور نن نشته خاورو لاندې ده اوس زموږ د دعا محتاجه ده زه د مور قبر له ځي کله ځم خو داسې ځم چې خبره یا داسې ماښامي ټایم کې ځم یا سهاري ټایم کې ځم ولې چې هلته هم خلک نه پرېږدي د مور قبر ته هم خلک نه پرېږدي وجه دا چې قبر تو درکې ویلی ژړا راغلی نو په داسې ټایم کې مونږ ځکه ځو چې دغه ټایم خاموشي څوک نه تیاره کې لاړ شو ګرانو کتونکو ما ډېر شي مې سره خپرونې کړي دي انټرویوانې مې کړي دي هغه که ټول فنیان والې که حسینه واخلې یا مطلب نور څومره شي مې ځي
دغه په ژوند کې صرف یو نړاوي چې هغه مور وي خو چې د دې مور لاړ شي کنه د دې ژوند د لیونتوب شي د دې ژوند د لیونتوب شي ځکه چې رور سپورټ کول نشته پلار سپورټ کول نشته خپل خاندان سپورټ کول نشته واحد مور وي چې زه بچي الله دې مل شه هغه زه بچي ټکه هغه لفظ هم ختم شو مور نو امید او ثم ساتي هغه مور تور خور تلاړه کتونګو خبرونه مقصد زما ده یو خبره یو کده کې مور لازم خو وي په تیار لاړ شم قبر ته خو هغه کې ما څوک نه برېږدي ولې دا د چا زوی نه دی یار دا د چا ورور نه دی یار دا راته وایه کور ته څومره ټایم وشو چې نه یې تللی مور وفات شوې ده بلکل نه یې تللی نه ځم رسې لاړ شم میاشت پس 2 میاشتې پس لاړ شم ګنټې نه مې لاړ شم واپس بیا راځم ولې چې د محلې د علاقې د خلکو د وجې نشو تللی چې کور ته ننوځو نو خلک نظر لګي نن سبا داسې وخت چې په رشکه کې هم ناست نو خلک سترشکې ته ګوري څوک پکې روان دي نو چې کور ته ننوځو واړه لا چغې وې دي کور ته جوړه ننوتو غټ لا ویا لکه وي راخو رسېدو زړه څه تېرېږي چې دا ټکې درتنار شي چې زړه روان دی دا نه وایي الله ته دا سوال نه کوي چې یا ربه دې کړې هم پیدا کړي نشو کولی دعا کې دغې دپاره نه نشو کولی بس دوا ورته په دې کو چې الله ته ول د نیک هدایت ورکړي دې خلکو ته پوهه ورکړي خدای ناپوهه دي ولې چې بل ته پسپک نظر کتل نه دی پکار په دې معاشره کې ولې نن سبا داسې وخت چې ټایم په ټایم د انسان نه وځي دا څوک نه وایي چې بس ما وویل او بس خبره خلاصه نه دا درو خبره دا ګرځي وځي په سر راپروزي د هر انسان دا راته وایي د کور خرچه مطلب روریان دي که نه دومره هم خبر شوم چې د کور خرچه هر یو څه ستاسو کوئ مونږ کوو هر څه ماته دي نو هغه روریان سپورټ کوي که نه بس روریان مې چې کوم ودونه کړی هغه بس سیټ شوي دي بیل دي بس داسې نور چې کوم واړه وروڼه خویندې زما دي زما په سر دي تاسو یې ساتي والله یې ساتي الله یې ساتي او موږ یې ساتو